السلام علیکم. امید دی چې تاسو به ښه یئ. ډېر مریضانو دا یو خواهش و چې په انزایټي، ډپریشن یا بېچیني، خوف، ګبراهټ باندې یا خبره وکړئ. او اکثر خلک وایي دا پینیک اټیک څه شی وي. نو بېچیني، خوف، ګبراهټ، انزایټي داسې سوچونه یو کس ته راتګ چې زما په سینه باندې یا معده باندې درد دی، خو هسې نه چې هارټ اټیک راته وشي، او پینیک اټیک دې ته وایي. صحیح ده چې او زموږ په ذهن کې دا یو خبره چې هر وخت هم وجود خوږېږي. ټیک ته جي. دې نه علاوه خوله را باندې راځي، ګبراهټ راځي، وړه خبره راته غټېږي. مختلف سوچونه کوو. څوک د کینسر خبرو کوي، یاره زما خو به کینسر نه وي. څوک د شوګر خبرو کوي، زما خو به شوګر نه وي. که څوک چمګاونډ کې وفات شو نو 2-3 ورځې بعد بس بیا موږ ته فیل کېږي هسې نه ما ته هارټ اټیک ونه شي، او بیا زر زر بس د معدې درد پرې راشي او هسپتال ته یې رسوي. دا ټول څومره چې خو دې کې بیا په څه کسانو باندې چکر راځي، څه کسانو باندې خوله راځي، ټمپریچر پرې راځي د خوف او د یرې د وجې نه. حالانکې داسې نه. اکثر داسې مریضان په سټارټ کې د ډاکټر سره په کاونسلینګ باندې، مطلب د ډاکټر په خبرو باندې د دې بیمارۍ نه وتی شي، او بیا چې لږ ټایم وشي هغې نه بعد بیا میډیسن ضرورت وي ورته. نو اکثر داسې خلکو ته، چاته چې انزایټي ده، چاته چې ډپریشن دی مستقل، خوف و یره ده ورته، وهم چې ورته عام خلک وایي، په دې کې مبتلا دي. نو کوشش کوئ چې ډاکټر ته ځئ او د ډاکټر سره کښېنئ، کاونسلینګ کوئ، هغه څه ټیکنیکس استعمالوي، هغه خبرې کوي تاسو ته او د خپلې بیمارۍ نه تاسو وباسي. په هومیوپیتیک کې چې کوم 3 اهم میډیسن دي د ټینشن، ډپریشن، انزایټي دپاره هغه استعمالیږي. هغه د ټولو نه ټاپ چې دی هغه ایکونایټ دی. ایکونایټ تاسو 10 قطرې 2 ټیمه په یو ګیلاس اوبو کې اچولی شئ او دا استعمالولی شئ. دې نه علاوه اورمیټ یا ارمیټ ورته خلک وایي، ارم میټالیکم، دا تاسو استعمالولی شئ په یو ګیلاس اوبو کې په 200 کې دا تاسو استعمالولی شئ. او دریم میډیسن چې کوم ټاپ میډیسن دی هغه ارسینک البم دی په 200 کې، چې هغه تاسو 10 قطرې په یو ګیلاس اوبو کې اچولی شئ او هغه استعمالولی شئ. د دې ساید افیکټ نشته. دا تاسو ډېر ټایم هم استعمالولی شئ، خو زما بهتره مشوره به دا وي او زما به تاسو ته دا سجیشن وي چې تاسو ډاکټر ته ځئ او چې کوم ډاکټر تاسو سره کاونسلینګ وکړي، کښېنئ، په خبره هم پوه کړي، او ستاسو کومه مسله وي انزایټي چې ده دا هسې نه جوړېږي. څه خبره ستاسو په ذهن کې وي هغه تاسو ساتئ برداشت کوئ، نو هغه بیا ستاسو په ذهن کې یو ځای جوړ کړي او د هغې د وجې نه تاسو بار تنګېږئ او بیا دا نور سوچونه ورسره مخې ته راځي. نو ښه خبره ده تاسو ډاکټر ته ټایم ورکړئ، د هغې سره کښېنئ او هغه تاسو پوه کړي، نو انشاءالله چې تاسو به د دې بیمارۍ نه وځئ. ډېره مننه جي.